السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید بھائی د دې علاقې باره کې او د دې چوړ باره کې لکه ما ډېر زیات اورېدي دي او تا په خپله چکر هم لګولی دی چوړ ته، نو چوړ باره کې ته څنګه څه خیالات دي ستا چې دې کتونکو سره ته شیر کړي؟ الطاف بھائی زه به تاسو ته دا ووایم چې علي د پاکستان زمونږ د دې خطې یو ډېره ښایسته علاقه ده، تحصیلي علي ټوټل بیسیکلي. او چوړ وادي چوړ چې کوم دی، کوم چې وادي چوړ یادیږي 1,64,000 ایکړ ټوټل رقبه ده. د دې ځای نه تقریبا 25-30 کیلومتر مخکې ته د چوړ علاقه شروع کېږي، 25-30 کیلومتر مخکې پورې ګاډی ځي او بره بیا دا ده چې روډ نوی پراجیکټ اوس شروع دی د روډ هغې ته، خو دا یو پیدل ټریک دی، چوړ یو پیدل ټریک دی نن سبا. نو د پاکستان ټولو نه بهترین پیدل ټریک چې دی هغه زما په نیز باندې چوړ دی، ځکه چې زه هر ځای ته کمراټ، ګیلګیت، مري هر ځای مونږ کتلی دی، مالم جبا هر ځای مونږ کتلی دی، خو چوړ ډېر بهترین ټریک دی ځکه چې هغې کې تحت د نګاه میدانونه دي، لکه څنګه چې د ګلی میدان نه مونږ مخکې لاړ شو، لارې کس راځي، لارې کس نه بیا لارې کس کنډو نه د چوړ علاقه شروع شي، نو بیا تحت د نګاه چې دی نو دا لکه میدانونه دي، کولاو میدانونه دي، شنې کبلې دي، چراګاهې دي، د ټول پاکستان نه مال مویشي راځي په دې سیزن کې هغه هلته سریږي. او ټولو نه غټه خبره په چوړ کې اوبه ډېرې مزېدارې دي، خوړونه دي، چشمې دي، وافره آبشارې دي، ښایسته ښایسته آبشارې، 8 آبشارې ما کتلي دي، ډېرې بهترین آبشارې دي. او مړه بس زه به تا ته څه ووایم، چوړ په دې دنیا باندې جنت دی. که اوس څوک وغواړي کراچۍ نه چې اوس دا ویډیو زموږ کراچۍ کې یو کوس وګوري او هغه ووایي چې یاره ذهن کې راشي چې زه چوړ ګورم او چوړ طرف ته هغه راشي، نو پر هغه ته د رهایش څه مسله جوړېدی شي، څه سهولیت دي؟ نو ګوره د چوړ خو سیزن خبره ده، د چوړ ډبل سیزنې دي، د ژمي سیزن خو انتهایی ټف دی، کوم چې واوره لګي هغې کې هغه ډېر ټف دی، نو بیا به خپل ته هر څه ځان سره ریکوایرمنټ چې دی هغه څه وي نو هغه به ځان سره وړې. او د اوړي سیزن داسې دی، د ګرمۍ کوم سیزن چې دی په دې کې بیا هر قسم سهولیت هلته موجود وي، ځکه چې کم دا د مال مویشي والا خلک چې هغو هلته ځي په سیزن کې ګړي بيزي سره یي، هغو سره هلته هر څه شته دی، او لارې کس پورې هوټلې هم شته دی، او خپل د خوراک انتظام هم کېږي هلته. نو داسې لکه یو د رهایش او د سهولیاتو حوالې سره کوم چې پیدل ټریک والا کسان کوم چې ځي، کوم چې شوق والا سیاح وي، نو هغو ته هېڅ مشکلات هم دې کې نشته. او د دې علاقې خلک چې دی ډېر مهمان نواز دی، نو هغو ډېر لکه کوآپریشن کوي، ټورسټو سره ډېر کوآپریشن کوي، دا ډېره بهترین علاقه ده او ډېر بهترین خلک دی. نو زما خو ټولو ته دغه درخواست دی چې هر ځای تاسو کتلی دی دا یو نوی سپاټ دی، علي چوړ یو نوی ټریک دی، نو دا راشئ او دا وګورئ. یو شی په دې کې زه بل ایډ کومه، یو سایډ بل دی هغې ته وایي سوکی سر. سوکی سر ډېره غټه بلندي ده، خیر اوس خو هغې ته جون جولای کې تلل نشي کېدلی، البته اګست ستمبر کې بیا، ځکه چې اوس هلته ډېره زیاته واوره ده، اګست ستمبر کې بیا سوکی سر ته هغه هم یو بهترین ټریک دی، پیدل ټریک دی د ټورسټو دپاره. نو یوټیوب باندې شته دی، د هغې هم ویډیوګانې شته دي، انشاءالله مونږ هم روان یو سوکی سر ته دې سیزن کې، نو مونږ به هم ویډیو جوړو، بیا هغه هم وګورئ تاسو مونږ سره، او راشئ او د دې علاقې نه محظوظ شئ. او دا دی چې کوم دا د چوړ باره کې خبره کوي، دا چوړ چې کوم دی که نه دا زموږ په پاکستان کې KPK کې هزاره او ډسټرکټ بډاګرام او تحصیلي علي کې دا واقع ده. نو زه ټولو ته دا درخواست کوم چې راشئ یو پېره د دې ځای چکر لازم ولګوئ. شهید بھائی ډېره زیاته مننه موږ ته د ساعت موقع راکولو او ټایم راکولو، د الله په امان. کتونکو نه به زه اجازت غواړم، د الله په امان، الله حافظ.